السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ساتم چې ټول مرغلي به روغ جوړي او خبره مې صرف دې پسې کوله چې دا ویډیو وګورئ هغې نه پس بیا خبره کوم. وظیفو والا یې که نه ما دا پیغور په زړه وخوړ. موږ مدرسو والا ته چاندو والا ووایم. زه وظیفه خور یم، زه چاندو والا یم، زه په ټوکړو مولا شوی یم. زه فخر سره وایم ما سهار ناشته کې انډ اور پراټه نه ده خوړلې. زه په وظیفو مولا شوی یم. پښتونه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم، ما قرآن زده کړي، ما حدیث زده کړي، ما فقه زده کړي، ما غیرت زده کړي، ما دلیل زده کړي، ما بهادري زده کړي. زه په وظیفو مولا یم، زه په ټوکړو مولا شوی یم. تا ماله پیغور راکړه چې ټوکړو والی وظیفو والی. ما هغه وخت هم چاته خیره نه دي کړي چې چا ماته وظیفه خور ویلي، او ما په خپله چاته جواب هم نه دي کړي. ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې، ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده. زه په ټوکړو مولا شوی یم. زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ یم، ما دروازه ته ګورې ده. ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وظیفه راوړئ. زه قرآن زده کوم، ما د وظیفه راوړئ. زه حدیث زده کوم په مدرسه کې، ما د وظیفه راوړئ. زه د الله کلام زده کوم، زه د پیغمبر سنت زده کوم، زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم. تاسو خدای وبخه، زه وظیفه غواړم، ما له وظیفه راکړې. چا ټوکړه راکړه، چا سړه راکړه، چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه. ویډیو مو وکتله ملګرو. مونږ په خپله نه د څه کار یو، نه د څه روزګار یو، بس مونږ صرف ډمتوب له تکړه یو. اور سړی په دې پوه دی. مولانا بجلیګر صاحب دا خبر ډېره مخکې کړې وه، هر سړي ته یاد ده، هر ماشوم ته به هم نن سبا یادي. مشرانو به ورته ویلي، ویډیو کې به اورېدلي چې زمونږ را روان کول به تش ډماني، یوازې په ډمتوب هم کار نه کېږي. مولانا صاحب څونه په خفګاني انداز کې دا خبره کړې ده. لکه مونږ پښتانه بس څه کوو، مونږ صرف د یو بل دپاره تنقید تکړه یو، یو بل پسې د خبرو تکړه یو، په یو بل پسې بس دا ووایو چې تا پلانکی کار غلط وکړو، تا پلانکی کار وکړو. مولانا صاحب وایي چې ما ته چا وایي چې وظیفو والی. نو داسې خبره ده چې دا پیغورونه علما ورکوئ. اول ماله پکار دی، بیا بل له پکار دی، بیا بل له پکار دی. پیغور دی هغه سړی ځان ته په خپله په شیشه کې وکړي چې هغه د خپلې خور لور نه نه خبر جما خور لور کم ځای کې ده، څه کوي. عالمانو دا دنیا په دې علما کرامو باندې آباده ده. ما او تا خو تش ډمتوب کوو، موږ نور څه کوو، موږ کې نور دي څه. شپږ کلمې قسم دی یو نه وپوښته، اول ماله صحیح نه راځي، بیا بل له، بیا بل له، بیا بل له. موږ صرف علما کرامو پسې خبرو ته تکړه یو. نرشه چې د څه وس دې نه کېږي، نرشه په دې خوله سره روشنټیپ ولګوه، بل څه خبرې مه کوه، نور څه ته اړو ضرورت نشته. هر سړی د ځان له نرشي کلمې زده کوي، قرآن شریف یې زده کوي، نور داسې د دین کارونه وکړي هغه به مسپیده وکړي ظالمانو. هر سړی لګیا دی ډېر چې کم دی دا باس کوي چې بس کې علماو پسې باس مه کوئ، مه کوئ، مه کوئ. علما زه داړو داسې کار نه دي، ځه د هېڅ هم نه دي، ستا وظیفو ته ناست دي. خو چې حضور صلی الله علیه وسلم وایي، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زما ورثه دي، وارثان مې دي، نو ته څوک یې چې ته په علماو پسې خبرې کوې. زه یوازې د دې خپل مولانا صاحب د سردار حقانی صاحب دپاره نه یم، د هر علم دپاره، هر علم، هغه که زما د کلي دی، هغه که زما د علاقې دی، هغه که زما د ملک دی، هغه که د دې دنیا دی، چې مولانا دی، مفتی دی، علم یې کړی، هغه له خدای پاک دا وس ورکړی دی. زما او ستا سر نه جوړېږي چې مونږ خو تش د قل هو الحمد و نخوا واوړو، مونږ له خو د دغې نه علاوه څه راځي نه. یو نیم کس پکې لا وایي مونږ به علماو ته ناست یو. نو ولې ته څه شی چې ته علما ته نه کښېنې؟ تا له څه درځي؟ تش دغه مونځ دې زده کړه، قرآن وکړه، هغې کې هم دله صحیح زور زیر باندې پوره حساب کتاب باندې پوهې، په هغې کې هم په زور زیر باندې غلطېږي. دا ټول زه پېژنم. زما د مخې داسې کېږي چې 5 وخته مونځ کوي، خو د مونځ په طریقه باندې نه پوهېږي. ډز لوټونه واړی په جومات کې او بس تښتي. چې حق خبره یو سړی وکړي هغه پسې بیا ټول خبرې کوي. دا زمونږ علما کرام دي، د دوی په وجه به جنت ته ځي. قسم درته خورم چې دوی نه یو تاسو زما نه جنت ته لاړئ نو ماله به دې مخ لاړې راته وکړي. ما ورته داسې یو، مونږ خو تش دقه یوه خبره ډمتوب ته تکړه وو، ټیک ټاک به جوړو، ځان نه به ویډیوګانې کوو او لګیا به یو، بس د دنیا کار به کوو، تشې پیسې به ګټو.
نو جولۍ درته نیسمه بعضې ټایم کې ترخې خبرې هم ښیي اورېدل هم ښیي او کول هم ښیي نر سړی نن سبا هغه دی چې هغه علما کرام سپورټ کړي د هغې دپاره چې کوم دی منډه تړله وي د هغوی خدمت وکړي ظالمانو کو په نور څه مو خدای بخي و که نه په دې خدمت باندې به مو بخي ځکه چې یو علم د ځان سره څونه کسان دي چې به ځان سره جنت ته بوځي نو که چېرته ستا حصه په دې خدمت باندې پکې راشي نو ښه نه ده قار راشي خو وس مې نه رسي ځکه چې حق خبره کوو نو بیا هر سړي د پیسې نه رابار کړي وایي ته څوک یې چې ته دا خبره کوې زه هېڅ څوک هم نه یم خو الله دې نه کړي والله دې نه کړي والله دې نه کړي که دا علما کرام په دنیا کې نه و که نه نن سبا به زمونږ د خلکو خپله خور مول نه پېژانده ظالمانو خبره کومه د نه کولو د خو کومه قار راځي په دې خبرو قار راځي چې څوک علما کرامو پسې خبرې کوي په لاره باندې یو مشر روان دی د هغه سره خپل ماشوم بچی دی چې خو وکتل یو چیلی دی او د هغې سره خپل چیلوکی بچی دی چیلوکی رالګي په چیلی باندې ورسورېږي نو هغه پلار ته د ماشوم وایي بابا دا وګورئ وایي په خپلې مور باندې وایي ورخیږي نو هغه پلار ورته وایي بچي وایي د دې مولیان نشته نو که زما او ستا مولیان نه وی نو ما او ستا به نن بل شانل وی نو شکر وباسئ چې خدای پاک په اسلام کې پیدا کړي ظالمانو چې چېرته د هندو په کور کې پیدا کړي وي چېرته د عیسائی په کور کې پیدا کړي وي څه به مو کړي وي هغه جان به مو غر کړو صحیح ده په دې کې به یې درله مزې در کړی وي خیر ده څه مسله نشته خو هغه جان کې به مو څه کول زما او ستا خو دا عقیده ده چې دا دنیا اوریجنل نه ده دا خو ډوک پوک دی دا دوکه ده دلته موږ امتحان له رالیږلي دلته موږ صرف دې له رالیږلي چې موږ ازماو کې الله تعالی صحیح دنیا خو د قبر نه پس ته بیا هغې نه پس به د سړي پته لګي زما د خبرې صرف او صرف مطلب دا دی چې د خدای خاطر وکړئ خپل ایمانونه مه خرابوئ خپل آخرت مه خرابوئ خپل د قبر عذاب مه زیاتوئ خپل مونځ اودس کوئ په خپل کار کې کار ساتئ د چا په کار کډو کار چې نشي اورېدی مه اوره بېشکه اړو اوره مه دا بعضې نیم کس دی خو دی هندو د دنیا تېر کېدی د علما کرامو ته غوږ نږدي چې خبرې پسې ګډې وډې کوي خو مه کوئ داسې کار منت درته کوم سوال درته کوم زارۍ درته کوم اور سړي له دا په کار دی چې علما کرامو سپورټ وکړي زه خو خپل الحمدلله که هر څنګه یم مونځ اودس کې کمزور یم او ګیره برېت مې صفا خرولې خو د علما کرامو دپاره هر څه ته تیار یم علما کرامو دپاره دا سرم قربان او انشاءالله را به هم شي ورځ ویې وینې ټول ملګري به یې وینې ځکه چې زمونږ په دنیا کې نور څه مقصد نشته دی او زمونږ نه نوره څه پیدا نشته دی نو د دغه خلکو په وجه که خدای پاک مونږ وبخښي نو دا ډېره ښه خبره ده نورې خبرې نه کومه دغه خبرې وې را سره او پلیز د خدای خاطر وکړئ داسې چل مه کوئ چرته هم چې اوسئ ښاد اوسئ د الله فامان